ډېرې سختې صحابه تېرې کړي دي، موږ ته خو په هسې بېسه ایمان او د اسلام میلاو شوی دی. او په دې باندې د الله پاک لاک لاک شکر وباسو چې الله پاک په موږ باندې داسې حالات نه راولي. موږ داسې امتحاناتو سره ټینګ نه یو ګورې ها، یعنې که سړی صرف دا خو موږ صرف اورو، کله چې عملي کار راشي او عملي میدان راشي که نه نو ډېر سخت کار دی چې ستا بچي ستا د وړاندې قتل کېږي، شهادت مرتبې ته رسي، ته څه نشې کولی، ستا پلار وژلې کېږي، ستا مور وژلې کېږي، په زرګونو خلک ولاړ دي، ته څه نشې کولی. دا ډېر ګران کار دی. ته د خپلو لاسو نه تړلې او تا سره مختلف حربې استعمالېږي، ته څه نشې کولی. دا ډېر ګران کار دی. نو الله پاک دی داسې حالات چې کوم دي په موږ باندې نه راولي، ځکه چې موږ د دې برداشت دا نشو کولی. هغه صحابه وو د پیغمبر د مجلس خلک وو، پیغمبر چې په مجلس کې کېناست هغوی به د ځان قربانه وو، هغوی د پیغمبر تربیاتي خلک وو، پیغمبر یې لیدلی وو، د هغوی سره ناسته پاسته وه. نو بیا چې هغوی د دنیا یو څیز هم بیا نشو دغه کولی د پیغمبر نهي ته، نو ځکه الله پاک د هغوی د ایمان مطابق په هغوی باندې امتحانات راوستي دي. زمونږ چې څومره ایمانونه دي دا کمزوري دي، ځکه خو راباندې ډېر مضبوط امتحانات هم نه راولي، او که راباندې راوسته نو مشکله ده چې که د په زرو کې یو سړی هم پاتې شي. وجه نه نبي علیه الصلاة والسلام مبارک د دجال د فتنې نه پناه غوښتلې ده چې دجال وخت دی الله موږ نه پاتې کوي. او خو وایو که نه موږ مسلمانانو که دجال راغی نو زمونږ به ایمان مضبوط یو. دا داسې خبرې دي صاحبه، دا د چې کله دا ډالر مخې ته شي که نه خدای شته چې ایمان نه چې هر څه ورپسې پرېږي. اوس حالاتو ته ګورې نه څه خلک پیسو باندې څه نه کوي. او دجال صاحبه دجال خو به هغه کارنامې کوي چې ستا په ذهن کې دا داسې شی دی، عجیبه عجیبه خبرې او عجیبه عجیبه کارونه به ستا وړاندې کېږي د دجال د وجې نه. باران به راباندې ښکاره کېږي، نه که باران وکړه دجال باران به راباندې شروع شي، ځمکه به بې فصلې فصل به نه کېږي، دا ستا وړاندې به فصل شروع کړي، بچې به دې مړي ستا وړاندې به یې راژوندي کړي. داسې داسې کارونه به کوي چې ته به لیدلي هم نه یې. نو چې داسې کارونه کوي ته په ایمان نه راوړې. خلکو نن سبا په مال او دولت باندې راوړی دی او بیا به یې د هغه په خبره باندې راوړي. نو الله پاک دغه وخت دې موږ نه پاتې کوي، ځکه چې دغه وخت هم ډېر سخت وخت یو هغه خلک به بچ کېږي کوم چې بالکل خالص د ایمان خاوندان ګډوډ ایمان والا خلک دا به نه وي.